نبی علیہ السلام وی او د دق عمل د وجنه دا صحابي جنتی دی چې د سینه ټول مخلوق ته صفا رکی اچا سره بغض او حسد نشته دی. علما وايي خیسته اخلاق پیژنې، خیسته اخلاق دا نه دي یوازې چې ته نرمې خبرې وکړه، نه نرمې خبرې خیسته اخلاق نه دي، دا نرم مزاجی خود خیسته اخلاق ترجمانی کی دا اخلاق ندی. بہترین اخلاق چی دی اغدا دی چی دی زڑکی دی دا چاتم بد اراده نی، دا بہترین اخلاق. چڑکی دی ورطا بد خیالی و پظاہر و سرخکولی خبری که دا اخلاق تی که دا منافقت تی، دا اخلاق ندی. ظاہری دخلے دا نرم مزاجی چې دا اخلاق ندی، خو اکثر دا د هغې اخلاقو ترجمانی کوي، ځکه خلق وي دا سړی خوش اخلاق دی، نرمې خبرې راوځي، دا د هغې ترجمانی کوي. بهترین اخلاق دا دی چې ته د هر چا ته د خپله سینه صفا کړي، هر چا د پاره خیرخواهي شروع کړي، دا بهترین اخلاق. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وایي اکمل المؤمنین ایمانا، کامل مومن در تو خیمه تاسو کې د چا ایمان کامل لے اخیم درتا؟ صحابه ورتوی او اخیا وی کامل مومن اغا دے چی د چا اخلاق خیستوی، دا کامل مومن دے. بیا ورتوی پتل د میزان کې درته د ټولو نه وزنی شی وخیمه چې تل د نیکو بدرنی درنی تلک بدرونواله پیدا کی. صحابه کرام ورته او وخیا د دواړو جهان سردار ورته فرمایل دا بهترین اخلاق. نو په ظاهر ارچا سره نرم لهجه چلے او دند دی ار سړی ته کینه او حسد او بغض پروت، دا اخلاق نه دی. په دې اخلاقو نشه کامیابې دی. نن مسلمان په دې کې پروت دی چې دا مسلمان به څنګه رسو، ته د مسلمان سره سره ویه کوي، مسلمان د مسلمان ته په ډوبه کې پروت دی، دی به څنګه رسومه، دی به څنګه دوکه کومه، دله به نقصان څنګه کومه او رسوم به یې څنګه. دا مسلمان دی لږ ګریوان کې سوچو کې که نه چې د دا نیت چې دی به څنګه رسومه. دا دکانداران چې سار کینی وي څوک په رسومه لکه اسې دا مسلمان دی کېناست وي څوک به نن رسومه، څوک به دوکه کومه، چا نه به ډېرې علما سدی سے انپڑا کس بنن سنگ موماما چې ډیر په خبرو نه پوهیږي چې دا سیس په ګران خرڅ کړه، په دې تمه دکاندار ناست. دا مسلمان دی، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل من اقال مسلما اقال الله عثرته یوم القیامه، چا چې د یو مسلمان سره اقاله وکړله. اقاله څه ته وایي؟ یو دکاندار دیس یو سیزی خرڅ کړ او هغې کس ورله هغه سیز ورځ نیمه پس واپس راوړ، ده ته وایي استعمال کړی مې نه دی، زوړ کړی مې نه دی، موسم یې تلی نه دی، خو بس په دې سیز خپه وم واپس مې راوړ. بس دا دکاندار دی چې دی دکان کولاوي او یو 20 لیټه پکې ولګي. ولې پکې دا 20 لیټه لګي؟ ځکه پکې لګوم چې رڼا تیز وي چې دی ګاک ته دا کلر بل شان ښکاري. ته دا رنګارنګ لیټونه ولې په دکان کې لګي؟ دا ته ګاک دوکه کوي که نه؟ نو اول ورځ چې دکان بنیاد دی نو د دوکې اراده وکړي. ته مسلمان یې. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه به د وریس په ورځ دکانونه د وخته بند کړل، د کپړې کاروبار یو دکانونه بند کړي د وخته. ولې؟ وی نن ور پوره نشته دی، رڼا پوره نه ده، د کپړې کلر صحیح نه ښکاري، هسې نه چې چاته دوکه میلاو شي. یو ورځ ته د خپل خادم او نوکر ته وی دا تان که دې په چا خرڅو نو په دې کې نقصان دی، اب ورته اول اوښی بیا به یې پې خرڅ کړي. دا نه چې په چای خرڅوم خو اوښی ورته چې دې کې دا نقصان دی، اوسې علي نو دی به وایي ګاډی خرڅومه. ولې خرڅوي؟ دا خو ډېر ښکلی ګاډی دی، انجن یې والی دی، انجن را باندې را روان دی.
یو سړی ګورم چې دوکای کوم چې د انجن پاګه واړو دا مسلمان دی دی به مانځه ته ودرېږي دی به سجده لګي الله ته دی که په ظاهره ښکلې خبرې کوي نو څه پې کوي دا اخلاق دي ګاډې خرڅو مولې غټ نقصان پکې راوتې چې په بلې واړو بمبې ورته وایي دا نقصان دی پکې سره د دې الې کنی دی که هغه اغستو وادي کنی غستو جنادي دي نو دا مسلمان دی چې دی فکر کې پروت دی چې دا تاوان په چا واړو هغه نوکر ته ووي ګورې دې کپړه کې دا نقصان دی ګاک په خبره ګاک راغی هغه نه ایرو هغه تانې پې خرڅ کړو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه راغی مانځه کې رپول دی نه کومه ځکه چې دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دی دغه مسلک دی که نه چې نقصانی شی خرڅی هغه چاته نه ښی دا د هغه مسلک نه و یوازې مونځ کړی و که نه تجارت هم کړی و ته د تجارت تپوس کړی دی د تجارت تپوس هم وکه که نه چې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه تجارت په کومه طریقه کړی مونځ د هغه په طریقه کوي نو د تجارت تپوس هم وکه که دا تپوس هم وکه که نه چې د مور به څنګه خیال ساته مور به په سورلی کې نولی او مهار به یې نیولی و روان خلق په بازارونو کې ولاړو امام اعظم ابو حنیفه مهار نیول د چا مهار ونیو دا خو د وخت فقیه دی وی په سورلی مور ناسته د مهار نیولی دی سورلی روانه کړې دومره به د مور احترام چې راغې تپوس وکړو هغه وی هغه تان مې خرڅ کړی وی هغې کې هغه نقصان وی هغه نارانهیر شي و امې نه وویلې هغه څیز مې خرڅ کړی دی امام صاحب ورته وی نو دې ویلې وی نه وی ښه د سړي نښې راته ښیه په نښو یې د سړي کلی معلوم کو چې دا د دغې کلي او بیا یې سورلي په کرایه ونیو او د هغې سړي کلي ته لاړ هلته یې هغه سړی معلوم کو ورته وی دا کپړه په تا باندې زما دکان نه در خرڅه شوې وه په دې کې دا نقصان هغه تا ته نه ویلی شوی ما ته په هغې نقصان خبر کړې که اوس دا کپړه الې او که ما ته یې واپس کوې ستا خوښه مسلمان سره خیرخواهي شته مسلمان نن د مسلمان سره خیرخواهي ګاونډي ته څنګه په ډوبه کې پروت دی الله اکبر خبروه دې مه خدای دې خبروه مه د دې حالاتو خدای دې په مونږ رحم وکړي راشئ د ګاونډیانو حالات وګورئ یو ګاونډي بل ته داسې پروت دی که نه ته به وایې چېرته دا د ده په ګاونډ حربي کافر پاتې کېږي د سره حکم د جهاد شوی دی داسې حال دی د مسلمان سره نو نبی علیہ السلام فرمایي چې دله دې ګاک دا سیز واپس راوړه وایي چې دا مې نه دی خوښ دی ورته وایي هو پیسې دې واپس واله او دا سیز راکړه ښه په خوشحالۍ تقریر به ورته نه کوي پیسې به ترې نه کموي که پیسې ترې کمې کړي بیا اجر نه میلاوي تقریر یې ورته وکړه بیا اجر نه میلاوي نو اوس په تاسو ته خپل اندازه شوي دی دکاندار نه چې موږ څه شی اوس بیا یې واپس وړو دا ورته څوک ویلی شي چې واپس کوم کله ورته وایي دا رنګ بدلوم لکه دا هغه تقریر شروع کوي که نه نو دی ورته دا ویلی هم نشي چې زه یې واپس کوم هغه تا ته وایي کلر بدلوم وایي کلر بدلول وروستو خبره ده که دا سیز واپس کوې نو دلته یې کېده هم پیسې دې واله ابو چې دا ته څنګه ښه سړی شوې وایي نن چې ته داسې ستومانه ماله راغلی داسې ستومانه به زه یو ورځ د الله ذات لم ورځم زه به هم داسې حاجتمند د خدای مخې له ورځم نن ته حاجتمن یې یو ورځ به زه هم حاجتمن یم دا که نن زه مالدار یم او تاجر یم خو یو ورځ را روانه ده زه به حاجتمن الله له ورځم چې دې ګاک ته دا سیز پیسې واپس کړي او هغه سیز ترې والي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اقال الله عثرته یوم القیامه وی الله وی چې دا کس مال مخې له راشي دا دکاندار زه به دې دکاندار ته وامه چې تا د ګاک سره اقاله کړې وه دی به وی او زه به ورته وایم چې نن زه ستا سره اقاله کوم ما سره اقاله کوي او دا ګناهونه دې ټول راکه او د دې په بدله کې جنت واله زه جنت ته تا د سودا اقاله کړې وه زه نن تا سره د ګناهونو اقاله کوم خدای د رضا دپاره مسلمان تړه صفا کوي نن تاسو یې نه فلسطین کې مسلمانان څومره په تکلیف کې دي دا د برداشت نه بار دي بار
یقین وکه کو سترګې برداشت کولی شي یې زړه برداشت کولی شي دا د برداشت نه بار خبره ده نو کم از کم مونږ خو دا خیرخواهي جوړېږي دعا وکړو نوافل وکړو الله ته لفې ونیسو لپې 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 چې الله دا مسلمان دی کلمه یې ویلې ده الله نن څومره تکلیف کې دي څومره په عذاب کې دي هغې دپاره خصوصي دعاګانې د الله نه غواړو خصوصي دعاګانې مسلمان د مسلمان رور دی رور دین اسلام یو مذہب دے یوم کتاب دے یوم اللہ دے یوم رب دے داغی دا پار خصوصی دعاگانے غواړي هغه معاملات د برداشت نه بار دي الله دې په رحم او کرم وکړي او الله دې د ظالم نه انتقام والی او الله ته د مظلوم حامی شي الله مسلمان هر ځای مظلوم دی هر ځای مظلوم دی اتق دعوت المظلوم اللہ دا مظلوم دا چیخ و پکار شورو دے اللہ دا چیخ و پکار وور اللہ دا چیخ پکار وور اللہ انتقام دا ظالم نوالا او اللہ دی طولی دنیا تے ثابت کا اللہ کم از کم اللہ کلمم ویلے دا تا رب منو قرآنم کتاب دے تم ربی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم بہر صورت مسلمانان ټول هغې دپاره دعاګانې کور زنانه ورته وایي خپله ټول ورته دعاګانې کوو او الله طرف ته متوجه شو او خپل آپس کې د دې خپلو مسلمانانو ته لږ داړونه صفا کړو ستا سره مسلمان دی که نه چې لږ ورسره روابط سم کړو نبی علیه صلات السلام فرمایي وی ته په ځمکې والا رحم کوه نو اسمان والا به په تا رحم وکړي الله به اله رحم کوي چې کله د ځمکې په خاوندانو کې رحم پیدا شي الله دې مونږ ټول د یو بل خیر خوا جوړ کړي ښه الدین النصیحه دین د څه نوم دی النصیحه دین سراسر نصیحت ہے دین ټول پټوله خیر خواهی ہے دین ټول خیر خواهی دا دین ټول نصیحت ته دین ټول د بل سره ښه کول دي دین ټول د بل د بدو نه منع کېده دي رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا